بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زموږ ټاپک دی ګرام اټامیک ماس، ګرام مالیکولر ماس او ګرام فارمولا ماس. موږ به وایو چې ګرام اټامیک ماس څه شی دی، ګرام فارمولا ماس څه دی او ګرام مالیکولر ماس څه دی. ګرام اټامیک ماس موږ وایو چې اټامیک ماس اف اټم اف الیمنٹ ایکسپریس ان ګرام. د ایلیمنٹ خبره موږ کړې وه په ډیټیل سره. ایلیمنٹ موږ ویلو چې کله یو شانتې اټمونه رایوځای شي نو د ایلیمنٹ فارټ چې دی هغه اټم دی. اوس د دغه اټم اټامیک ماس چې کله موږ په ګرام کې ظاهر کړو نو هغې ته موږ ګرام اټامیک ماس وایو. اگزامپل به زموږ سره شي 1 ګرام اف هایډروجن برابر دی 1.008 ګرام او 1.008 ګرام هایډروجن چې دی نو زموږ سره برابر دی 1 مول. دغه شانتې gram molecular mass موږ وایو molecular mass of element or compound expressed in gram. کله چې موږ element یا compound د element یا د compound molecular mass موږ په ګرام کې ظاهر کو ایکسپریس کو هغې ته موږ ګرام molecular mass وایو. لکه زموږ سره به اگزامپل شي چې H2O زموږ سره مالیکول دی 1 ګرام H2O چې دی زموږ سره برابر دی 18 ګرام او 18 ګرام برابر دی 1 مول. دغه شانتې 1 ګرام اف H2 د ایلیمنٹ اگزامپل وشي 1 ګرام اف H2 چې دی هغه برابر دی 2 ګرام او 2 ګرام چې دی برابر دی 1 مول. ګرام فارمولا ماس څه ته وایو؟ فارمولا ماس اف ایونیک کمپاوند ایکسپریس ان ګرام. د ایونیک کمپاوند فارمولا ماس چې کله موږ په ګرام کې ظاهر کړو نو هغې ته موږ څه وایو؟ ګرام فارمولا ماس. اگزامپل به زموږ سره شي 1 ګرام اف NaCl چې زموږ سره برابر دی 58.5 ګرام او 58.5 ګرام برابر دی 1 مول. دغه شانتې 1 ګرام اف کیلشیم کاربونیټ CaCO3 هغه برابر دی 100 ګرام او 100 ګرام برابر دی 1 مول. نو دا زموږ سره ګرام اټامیک ماس، ګرام مالیکولر ماس and ګرام فارمولا ماس.